کتونکو ته بجم السلام علیکم دوستانو دا حکومت وقت چې صحت کارت کوم ټولو عوامو ته د خیبر پښتونخوا هر کور ته ورکړی د هغې په باره د تاسو سره لږ انفارمیشن شیر کول غواړم دوستانو حکومت وقت چې دا فیسیلیټي کومه ورکړې ده نو نن هم د دې نه ډېر خلک هغې ته انفارمیشن نشته هغې ته معلومات نشته چې په صحت کارت کې کم کم څیزونه دي چې هغه حکومت وقت موږ له راکړي نو په دې حواله زه مخکې هغه انفارمیشن درکوم او بیا زه علما کرامو ته ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته یو ریکویسټ کول غواړم د ټول نه لومړی د زچ متعلق هر قسم معاملات چې راځي نو هغه حکومت وقت په دې پیکج کې اچولی دي د پیدایش نه مخکې 3 ځله معاینه هغه هم پرېږده او بیا که هر قسم پیچیدګي خدای مکه اپریشن یا څه نو هغه هم پرېږدي بیا د پیدایش نه بعد یو ځل د دغه ماشوم چیکاپ هغه هم پرېږدي او په دې کې ټرانسپورټیشن هم حکومت وقت بدله درکړي زما په علم کې راغلې ده پرون دا خبره چې اوس هم ډېر خلک پرایویټ اسپتالونو ته ځي او هلته ته یې 50,000 روپۍ اخلي او هغې هغه د ماشومانو هغه اپریشن یې هغه څیزونه شروع دي نو چې دغه څیزونه موږ ګودرو حکومت وقت چې کوم بجټ د دې لپاره یې کړی چې هغه په ځای ولګي بله خبره بعضې غټ مرضونه داسې دي چې هغه یکدم ډېرې پیسې غواړي نو موږ ټول ډېر کمزوري نو هغه پیسې یکدم هېڅ چا سره هم نه وي نو په دې کې لکه د زړه مرض د ګردو دغه شان ورسره د پیپړو دغه شان ذیابیطس حادثه اکسیډنټ لاس مات خپه ماته سړک حادثه تور یرکان زیړې کینسر اعصابي نظام جراحي نو دا ټول څیزونه په دې کې شامل دي خو د دې لپاره په هر اسپتال کې چې حکومت هره ضلع کې 10-15 کم اسپتالونه مختص کړي دي نو د لومړي نه به موږ هغه خپلې ضلع کې هغه ادارو ته ځو چې هغې کې که زموږ علاج نه کېږي هلته د صحت کارت عمله ناسته راغلي چې ستا وګوري نو که ستا علاج هلته نه کېږي نو دوی به تا ریفر کړي خو چې تا ریفر کړي نو ریفرل چټ به ته لازم اخلې ځکه چې هغه اسپتالونو کې بغیر د دې نه بیا ستا علاج ممکن نه دی بل خدای مکه که د چا ډیتو شو په اسپتال کې نو د قبر او د بکسې او د تدفین دپاره هم تقریبا 10,000 روپۍ حکومت وقت دې کې به تاسو له درکړي په اخر کې زه خپلو علما کرامو ته ریکویسټ کوم چې او ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته هم کوم چې علما کرام صاحبان دې ولګي ستاسو خبره ډېر خلک اوري تاسو ته ډېر خلک غوږ دي نو د جمعې په خطبو کې دا انفارمیشن ورسوئ چې خلک اکویپټ شي او خلکو ته پته ولګي چې نن زما شناختي کارت چې دی چې کوم زما په جیب کې پروت دی نو د 10 لاک پورې ما له حکومت په دې علاج راکړي نو دویمه خبره ډسټرکټ ایډمنسټریشن په علم کې راولم چې کلي کچېریاں پکار دي په سب ډویژنو په سطح باندې چې بای دا خلک موږ ولګو د ګورنمنټ زموږ د ټولو ستاسو ذمهداري جوړېږي چې موږ دا انفارمیشن کوڅې کوڅې ته حجرې ته او جومات ته ورسو چې حکومت دا پیکج د کوم مقصد دپاره ورکړی دی چې هغه مقصد حل شي او د خیبر پښتونخوا عوامو ته اسانتیا میلاو شي ډېره مهرباني